कुरान पाक के अल्लाह ताला दखपल ज़ात पबारक फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह, तासुद अल्लाह न ओयरेगे, हक़्क़ तुक़ातिही, द अल्लाह न दास ओयरेगे, सिंग छे द अल्लाह न द यरे दो हक़ दे। वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तासो दे मर्ग न राजी मगर पता से हाल के दे मर्ग राशि चितासो तस्लीम कवे द अल्लाह कुल वाड़ा अहकामात, चितासो मुस्लिमीन ये द अल्लाह टोल अहकामात तस्लीमून किए पदा से हाल की मर्ग दराशी। अल्लाह ताला न द यरे दो खबर अदा, अल्लाह तबारक व ताला अज़ीम शान लरी, दा तमाम कायनात ज़मकी आसमानुना नूरस पोग में स्तूरी ओचा औलवंदा सोमर चिदी दा टोल मखलूक दे दा हर सा अल्लाह तबारक व ताला पैदा कर दी। और दे पर ख़त्मोल की अल्लाह सरा दुम्र इख्तियार दे चे यो इशारा हम काफ़ी दा नचे दुम्र अल्लाह लुए इख्तियारात लरी न दगे अल्लाह न यरेदल पकार दी। मुन इंसानान यू जमुन ना गुनाहों न हम कीगी, और फरिश्ते दा से मखलूक दे नूरानी मखलूक दे द फरिश्तों ना गुनाह कीगी ना। द फरिश्तों पर बारके यो हदीस मुबारक के रागली दी, अल्लाह पाक द फरिश्तों या वदा से डला पैदा कर दा चिपकम औरज बांध पैदा दी दहाग औरजना तर द क़ियामत दरवाजे पोरे दग फरिश्ते सर पर सजदा प्रति दी। सजदे हालत की दी और यो सदा लगई, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, पदेख कुल कुल तस्बीहातों की टूल जिंदगी बते रखी द रोज़ अवल ना तर रोज़ आखर पोरे दा फरिश्ते यो शान सर पर सजदा दी और दा कुल मुबारक अल्फाज बान अल्लाह यादई दहागे बावजूद चटूल जिंदगी पर सजदा की तेरशी पौरस द महशर द क़ियामत शपेले ची उवखलिशी दा फरिश्ते बर सजदो न सर रापोर तकी और दुई बयो अफसोस कई जाड़ी और चग बवई, सुब्हानक मा अबदना का हक़ इबादतिका, दा फरिश्ते बदा तस्बीह वई दा आवाज़ बपौरस द महशर लगई, सुब्हानक मा अबदना का हक़ इबादतिक व मा अरफना का हक़ मारिफतिक। पाकी दा हग रब लरा हग अल्लाह लरा चिमुंग द हग अल्लाह तस्बीह आगा से बयान नकड़े शुआ सिंग चे द अल्लाह शान सरखाई। वमा अरफना का हक़ मारिफतिक, और परवरदिगार लरा पाकिला मुंग आगा से ओन पे जंद
څنګه چې د پیژندلو حق دا فرشتي ټول زندگی په سجده کې تیر کړي، په تسبیحاتو کې تیر کړي، او په ورځ د محشر به الله ته چغې وای جاړي به یا الله ستا د شان لایق عبادت مونږ ونه کړی شو. نو د الله نه یریدل پکار دی. د فرشتو دا مثال ذکر در کوم، فرشتے نورانی مخلوق دے، د دوی په ماده کې د ګناه اثر نشتا. د انسان په باره کې الله تعالی فرمایي فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مونږ پکې ګناه او نیکی دواړه ماده اچولې دي. او فرشتے دا نورانی مخلوق دے پدے کی دا گناہ مادہ نشتا. نہ نورانی مخلوق چی گناہ تے نہ نکی گی آغی دا اللہ نہ یرے گی، او بیا پورز دا محشر اللہ تا بجاری او معذرت بکئی سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، سبحانک ما عرفناک حق معرفتک. پدے الفاظ اللہ تخبر معذرت کئی. فرشتوں نہ گناہ نہ نشوی، من انسانان یو زمون نہ خو گناہ کیگی. نو پکار دا چه دو قدم وړاندې دے دا فرشتوں نہ زیاد مونگ افسوس کو او دا اللہ نہ دیر یریدو. او قرآن کے اللہ تعالی مسلمان تا حکم ورکڑ دے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایماندارو اتقوا اللہ دا اللہ نا او یریگے حق توقاته سنگ چی دا اللہ نا دا یریدو حق دے. او بیا دا مرگ چی دا انسان دا زندگی آخری لمحہ وی نہ دا آخر لمحے پورے دا اللہ نہ دا یریدو حکم شوی دے. اللہ تعالیٰ فرمائی زمان طول حکمون بمنے وَلَا تَمُوتُنَّ امرے بنا تاسو بنم رہے اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ پتا سے حال کی بمرے چی تاسو دا اللہ کل وارا احکام تسلیمون کشے. تر دا مرگ پورے دا اللہ عبادت او دا اللہ یرا دا با پزڑ کے ساتھے. قرآن کے زی پزے دا اللہ نہ دا یریدو حکم کی گی. دا اللہ نہ دا یریدو فیدہ بسوی چی انسان دا اللہ نہ یری گی دتا بس خیر ملاوی گی. بندہ چی دا اللہ نہ او یری گی او دا اللہ دا یری دا وجہ گناہ تی پاتی شی نو دا بندہ مقدر بیا جنت ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمائی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہر هغه څوک چې د الله مخکې د ودرېدو نه ویریده او خپل د ګناهونو خواهشات یې پرېښودل فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، نو د دې بنده دپاره بیا ټکانه جنت دی. نو دا اللہ نہ یریدو پسیلہ کی بندتا آخرت خکول ملاوی گی او بہترین نعمتنا جنتنا ملاوی گی. نو خپل خواہشات پر خودل دے کے نجات تے دا آخرت دا عذابوننا او خپل خواہشات پا دنیا کے ناجائزہ پورا کول دا جنت نہ محرومتی آدھا. دا خبر بار بار ما کرے دا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اور دیر لوے بزرگ تیر شوی دے. دب اکثر بیان کی ہوئی جنت پدو قدم و فاصلہ کے لئے، جنت پدو قدم و فاصلہ کے لئے. اکثر بیان کی دا خبر کولا تفصیل بیانوی شاگرد خاص تے تپوس کئی
حضرت تاسو بار بار هر ځای کې دا یو خبره کوي چې جنت 2 قدم فاصله کې دی، د دې خبره څه مطلب دی؟ بایزید بستامی رحمت الله علیه او ته فرمایي و یو ځل زما په زړه کې دا خیال راغی چې جنت ته بنده مزل کوي نو څونه مزل دی وته، الله ته به بنده په څونه فاصله کې ورسیږي، څومره ټیم کې به رسي. وای زما دا خیال زما په زړه کې زما په دماغ باندې نقش شو. یو ځل مې مراقبه کوله. بایزید بستامی رحمت الله علیه یو ډېر صوفي عالم وی مراقبه کې ما سره د الله ملاقات وشو او زما په زړه چې کوم سودا و هغه تپوس مې الله سره د ملاقات په وخت کې وکړ. وی د الله نه مې تپوس وکړ یا الله کیف اصل الیک، زبتا سره څنګه ملاقات کوم، زبتا ته څنګه رسم، څنګه ونږدې کېږم. وی دبرنا الله تعالی حکم را تراک دع نفسک وتعال، او بل کتاب لیکلی دی وته او فرمایلی شو چې اترک نفسک وتعال، په دې نفس باندې دا قدم کېږدو پورته راخېجا. دا ټول واقعا زمون د پښتو نوموړی شاعر رحمان بابا عبدالرحمن بابا په یو شعر کې دا واقعا بیان کړی. دا هغه فرمایي چې په یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدلې د رفتار د درویشانو. دا هغه درویشان صوفیا او پاکان خلق اولیاء دي چې دوی په خپل نفس باندې یو قدم کېښو نو هغه دویم قدم پاتې شو، هغه به د الله په عرش د پاسه لګېږي. نو بایزید بستامی رحمت الله علیه شاگرد ته فرمایي وایي زه ځکه خلکو ته بیان او وعظ کې وایم چې جنت په 2 قدم فاصله کې دی، یو قدم په خپلو خواهشاتو باندې کېږده او دویم قدم بیا ستا په جنت په منځ کې به لګېږي. ځکه الله تعالی فرمایي واما من خاف مقام ربه، هر هغه څوک چې د خپل رب د مخ کې ودرېدو نه ویرېده، ونهى النفس عن الهوى، او خپل خواهشات ښکته کړل پرېښودل ځان یې منې که، فإن الجنة هي المأوى، د دې بنده دپاره بیا ټکانه جنت دی. یو حدیث مبارک تاسو ته وایم چونکه زمونږ نننی عنوان دغه حدیث مبارک نه دی، خو صرف استدلال به کوم. حدیث مبارک کې راغلی دی الوقایة خیر من العلاج، دا پرهیز کول دا د علاج نه ډیر بهتر وي. الوقایة پرهیز کول خیر من العلاج، د علاج نه ډیر غوره افضل او بهتر وي. سړی پرهیز کوي نو که علاج نم کوي دی به ښه کېږي. د انسان بدن په دې دنیا د دې خاورو نه پیدا دی. په دې خاوره کې اوبه شته، په دې خاورو کې اوسپنه شته، په دې کې یخني او ګرمي شته، په دې کې خوږ او پیکم شته، په دې کې تریخ او ترشکونه شته، هر څه پکې شته. د انسان دا بدن د دې ټولو مجموعه ده. اوس چې د انسان بدن ته څه بیماري ولګي، د ته څه سقم او تکلیف پیدا شي، دی به د خپل بدن د بیماری علاج پسه کوي. د خپلې بیماری علاج چې په دوی باندې کوي نو دغه دوی به د بل ځای نه راځي. انسان د خاورو جوړ دی، نو د دې خاورو نه چې کومه دوی جوړه ده په هغې به علاج کوي. زمونږ دا څومره میډیسن، څومره دوایانې، که حکیمي وي که د انګریزۍ دوی وي، څومره دوایانې چې دا ټول هم د دې ځمکو نه خارج شوي دي او په ځان له فارمولو مطابق جوړې شوي دي. د انسان بدن د خاورې دی، نو علاج هم په ځمکه باندې الله پیدا کړی دی. او د انسان دا روح
دا د بره نه راغلی دی، دا په خاورو کې پیدا نه دی، د خاورو د جنس نه دی. د انسان دا روح الله داسې پیدا کړی دی، د بره نه راغلی دی. نو د دا روح په بدن کې چې ور داخل شي، که بدن ته بیماری لګي نو د دې خاورو علاج به کوي، او که روح ته بیماری لګي نو د بره نه علاج پکار دی. لکه مرض چې د کم ځای نه راځي همدغه ځای نه به علاج هم کېږي. نو روحاني علاج چې بنده د خپلو بیمارو کوي نو هم د بره نه علاج راغلي. روحاني بیماری او مرضونه هغه مونږ نه پېژنو، خو دا پېژندل ضروري دي. بنده ته روحاني بیماری دا لګي چې دی غیبت شروع کړي او دی له غیبت کول خوند او مزه ورکوي، یا غیبت اورېدل ولا خوند مزه ورکوي. دوه کسه جنګوي او د هغوی جنګول ولا خوند مزه ورکوي. دا روحاني مرضونه دي، خو ده ته د دې پته نه لګي. د انسان په بدن کې کله کله یو بیماری پرته وي او پته ورته نه لګي، څه ډېره موده پس ښکاره شي ځان وښیي. نو داسې دا روحاني بیماری په بدن کې پرتې په روح باندې مرض اخته وي، لګیا وي، خو دې بنده ته احساس نه کېږي. نو کله کله چې دا بدن مرض لږ ډېر زیات شي او ټول بدن وله ونیسي، نو آخر کې ترې مړ شي، نو د قبر کندې ته ورسي. داسې که دا روحاني مرضونه زیات شو، دومره زیات شي چې الله فرمایي ختم الله علی قلوبهم، په زړونو وله بیا مهر جباریت ولګوي، د کفر او د جباریت مهر پې وله الله ولګوي. دې نه پس دته دا روح ته پورا مرض رسېدلی دی، برباد کړی دی. نو د بدن بیماری بنده قبر کندې ته رسوي، او د روح بیماری او مرضونه بنده د جهنم کندې ته رسوي. نو د روح بیماری څنګه چې د بدن تبه، زکام، توخی، سینه خرابېدل، کینسر، یو شی بل شي، دا مختلف امراض د بدن دي. نو د روح هم دغه شان امراض دي، غیبت کول، بد نظر کول، غیبت اوریدل، زنا کول، د خلکو نه غلا کول، د بل نه حق اخیستل، د بل عزت پامال کول، د بل نقصان کول، د بل حیا اخیستل، په بل باندې پردن اچول، دا ټول روحاني مرضونه دي چې کله دا ټول را یوځای شي نو د دې نه بیا څه جوړ شي، هغه انسان د جهنم کندې ته ورسوي. نو مونږ له پکار دي چې د خپلو روحاني مرضونو علاج وکړو. د بدن د مرض علاج که بر وقت او نشو، بنده به ترې مړ شي، نور به څه شي، صرف بنده به مري، نور یې سم نه کېږي. او دا مرګ مونږ ته ډېر غټ ښکاري او یقینا یو لوی امتحان دی. خو د دې مرګ نه غټ امتحانات شته چې بنده د خپل مرض علاج بر وقت او نه کو، نو دی به ترې مړ شي. نو د خپل مرض علاج ضروري شو. خو د دې نه زیات اهم او ضروري د خپل روحاني مرضونو علاج دی، ځکه چې بنده د بدن نه بیمارو نه مړ شو نو زیات نه زیات د قبر کندې ته رسي چې د دې نه به یو ورځ وځي. او که د روحاني مرضونو په وجه روحاني اعتبار مړ شو او کفر نصیب شو او دغه مقدر د لاسه دی پرېوته، په دې مرض باندې ګرفتار شو، نو د دوزخ کنده کې پروزي چې د هغې نه بیا وتل نه کېږي. نو د قبر کندې ته تلل خیر دی چې وشي، خو د جهنم کندې ته تلو نه انسان د ځان وساتي. نو الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا الله حق تقاته، د الله نه داسې ویریږئ لکه څنګه چې د الله نه د یریدو حق دی. دا ټول بزرگان عالمان دام د الله نه یریږي، او زمونږ دا ټول مشران دا سپینګیری دام د الله نه یریږي، خو زمونږ نه یو کمی کېږي، کوتاهي کېږي. هر مشر چې د الله د یری باره کې سوچو کې زماړه کې سونه یره ده، نو دې په خپل یو خاص نتیجه ورسي چې زه دومره د الله نه یریږم. خو بعضې انسان ته احساس نشوي چې زما کومه ډیوټي ده، نو د هغه احساس نه کېدو په وجه دی خو د الله نه یریږي، خو د هغې باوجود د ده نه یو طرف ته غلطي کېږي، او هغه غلطي ده
چې زمونږ دا مشران د خپل کشرانو باندې خیال نه ساتي. زمون یو کشر که د ګناه په عمل باندې خوشحالیږي نو پلار هغه ماحول ولا ورکوي. یو بچی که پیسې غواړي د ګناه کار طرف ته مخکې ځي پلار انکار نشي کولی، ځکه دا اولاد دا فتنه ده. انما اولادکم و اموالکم فتنه، دا اولاد او ستاسو مالونه ستاسو د پاره فتنه ده. نو بابا خو ډیر د الله نه یریده، خو الته اولاد مینه په زړه کې دومره ډیره وه چې هغه ته انکار او نه کړی شو، د ګناه د لارې را واپس نه کړی شو او په ګناه سزا یې ور نه کړی شو. نو که مونږ د الله نه یریږو خو د هغې باوجود پوره یاره ځکه نه ده چې زمونږ ښکته چې کوم ماتحت دی زمونږ اولاد به وي، زمونږ کشران به وي، زمونږ نارینه یا زنانه کم چې زمونږ انډر وي، هغه خلکو ته مونږ پوره انکار په ګناه باندې نه کوو. د هغې په وجه باندې زمونږ مخ په وړاندې سفر لږ د تندکونو وي، لږ مشکلات مخې ته راځي. د الله نه پوره یریدل پکار دی او په اسلام کې پوره داخلېدل پکار دی. الله تعالی بل ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنانو په اسلام کې پوره را داخل شئ. د ژمي په موسم کې د شپې چې یخني وي بنده په کمبل کې پوره ځان پټ کی، وایي چې زه پوره ځان پټ کړم چې ګرم شم. او کله د دا خیالي چې زه د خپې به مې تباري نو دی به ګرم شي، ټول بدن ګرم دی خو د خپو چې صرف ښکاره شوي دي د هغې د لاسم دی بې قراره دی. نو مونږ که ټول په اسلام کې داخل شو خو که یو کشر رانه ناروا طرف ته روان دی او په هغه چې شمپوشي کو تسامح کو نو دغه نظر انداز کول دا داسې دي لکه چې بنده ځان ګرم کړي خو خپې بیا هم د کمبله باري. نظام به پوره په اسلام کې داخل کو، داغه په نتیجه کې بیا جنت تتلل به اساني. الله دې تاسو ټول سره زمونږ د مشرانو کشرانو نارینه زنانه لوی واړو الله دې ټول جنت ته بوزي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین.